وای چې څوک د شپې ودشي او بیا سترګې کولاو شي نو چې دا کلمات ویلا بیا د الله نه څه قسمه دعا وغوښتله الله تعالی به ستا دعا ضرور قبلوي. نو که ستا په زړه باندې یو ارمان دی یا ستا یو حاجت دی ستا د حاجت پوره کیږي نه ستا دغه ارمان پوره کیږي ما د دې د وجې نه پریشانه یې نو غم مه کوئ پریشانه کیږي هم زرت یو داسې وظیفه خیمه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودلی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د شپې ودشي او بیا رایغ شي او دا کلمات وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نو چې ستا سترګې کولاو شوې د شپې او دا کلمات دې ووې نو چې په دغه وخت کې تا څه قسمه دعا وکړله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا دعا به الله تعالی خامخا قبلوي. او یو بل خوشخبریت بیانوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څوک چې زما حدیث واوري او چې څنګه واوري نو به نور مسلمانانو ته ورسوي شیر کی خور کی نو الله تعالی دې دغه انسان مختر او تازه ساتي. نو کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې خپل ځان را وستل غواړي نو دا ما چې کوم خبره وکړه په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته دا د ثواب باندې شیر کا ان شاء الله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې براشي.